شاهرخ خان د کس د تصویر ایستونه انکار وکړ. راشي دا ویډیو را سره وګورئ. شاهرخ خان چې دی نو دا کس سره تصویر وباسي، د لاس ونیسي او اخوای کی. دې څه وجه کېدای شي ویډیو را سره وګورئ. یو انسان له دومره تکبر نه پکار چې هغه دومره تکبر شروع کړي. الله پاک پیسې هم ورکوي، الله پاک دې بیا اخلي هم، لیکن دې ډېر زیات تکبر وکړو. د هلک ورسره تصویر ایستو، لیکن دې تصویر هلک لاس یې ووهو او تصویر یې وسوي نشتو. دا ویډیو را سره وګورئ، خپل کمنټ کې هم خپل رایه راکړئ. دې په باره کې تاسو څه وایئ، بیا څه خپلې هم یو څه خبرې کوو. ویډیو مو کتله. د دې ویډیو مقصد دا دی چې تکبر نه یې پکار کوي. انسان سره نن پیسه ده، نن ورسره دولت دی، دا الله پاک ورکړی دی امتحان د فرستانه یو امتحان اخلي. موږ ټول له پکار چې به دولت باندې په دې سیزونو باندې دومره ځان غټ نه حسابو، ځکه چې دولت موږ سره هسې په کار نه راځي. که دا هر یو کس د دولت په کار نه راځي، هسې موږ دې قبر ته ورځو، خاورې نه پیدا یو، دې خاورې ته به ورځو. نو تکبر نه یې پکار. لیکن شاهرخ خان ډېر زیات تکبر وکړو، لیکن الله پاک چې دی نو څوک چې تکبر وکړي، لوی ذات صرف هغه دی. تکبر د هغه لوی ذات سره خوند کوي. د یو انسان سره تکبر خوند نه کوي. کله چا سره پیسه ده او کله چا سره جدادونه دي، دا الله پاک ورکړلی او الله پاک یې په یو سکند کې، په یو منټ کې هم اخیستلی شي. نو تکبر او دومره غټوالی په ځان نه یې پکار چې دومره غټوالی کوي. د یو انسان سره پکار و چې تا تصویر ایستلی وی، را یو ځای کړی دی، لیکن ستاسو سکیورټي ګرځي، ستا سره ډېر غټ مال دی. دې مقصد دا نه چې ته غلط استعمالوې. یو کس سره تصویر دی، یو کس خدمت نشي کولی، په داسې مال به ته څه وکړې. موږ له خو پکار ده چې موږ کله چې یو انسان تکبر شروع کړي، نو الله پاک پې خپل عذابونه هم راولي. تاسو ته پته ده تکبر نه یې پکار، لیکن